موږ د شیرګل اوسېدونکي یو او موږ 3 تنه معذوره یو. په لاس هم او په پښو هم 50 کاله وشو چې لکه ډاکټران زموږ په علاج نه پوهېږي او لکه زموږ په کور کې هېڅوک هم نشته. موږ ته ډېر زیات تکلیف دی. د خرچې هم څوک نشته، د خدمت هم څوک نشته. چې دا دغسې بې کسه او بې وسه زموږ نه مړه شو، نو د قیامت په هغه لویه ورځ به الله زموږ او ستاسو د ټولو بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو السلام علیکم. عمران بنیری یم او دا وخت په شیرګل امازي کې د یو داسې بدقسمته خاندان سره ناست یم چې د هغې په کور کې 3 پیغلې زموږ خویندې چې دي نو هغه په لاسو او پښپو باندې معذوره دي. د هغې والد صاحب زردالله خان کاکا را سره هم ناست دی. هغې راته هم د خپل تکلیفونو هغه خبرې اترې وکړې چې څنګه دغه 3 واړه خویندې هغې په لاسو کې د یو ځای نه بل ځای ته کوي او د بل ځای نه بل ځای ته کوي. زردالله خان کاکا 2 زامن وو، یو زوی ته جدا دی، ځان لی واړه دي، ځان لی کور دی، هغه خو د بیخي سیټه شوی دی. بدقسمتي دا وه چې د زردالله خان کاکا یو بل زوی و، هغه زردالله خان کاکا په قرضدار او په تکلیفونو او په مسایلو او په دغه باندې ملیشیا ته ولېږو چې یاره دی به په ملیشیا کې دومره قدرې پیسې وګټي چې د خپلو خویندو د علاج معالجې دپاره به څه ناڅه وګټي او را به وړي. خو بدقسمتي دا راله چې هغه په ملیشیا کې 15 میاشتې هم وینې ایستلې او هلته کې پې څه مرض اټیک وکړو او چې د ملیشیا نه په 15مه میاشت واپس راغی نو 21 ورځې هغه په کور کې ناجوړه پروت و او چې د هغې نه پس هغه وفات شو. نو د هغه کوم فیملی چې دا د هغه کومه چې کونډه ده هغه او د هغه بچي هم د الله په اسره د زردالله خان کاکا سره ناست دي او ورسره دا زما شاته 3 واړه خویندې تاسو اینې چې دا هم په لاسو او په خپو باندې معذوره دي، نه په لاسو وزن اوچتوي شي او نه په خپو باندې تک کوي شي، نه دي د لیکلو لوستلو څه دغه کوي شي او نه دي د څه ګلکارۍ دستکارۍ څه دغه کوي شي. د هغې سره چې موږ خبرې وکړې هغې وی چې موږ کله څه ګلونه ملونه جوړو نو چې ډېر ساعت هغې ته کته ګورو نو بیا هم سټ نه بره کېږي نو بیا د چای روټۍ نه هم وځو نو ځکه موږ هغه ګلونه جوړول او هغه د نور څه چې کار مو کوی شو نو هغه خو هم پرېښي دي. یوه بله بدقسمتي دا ده چې د دې 3 واړو کارډونه زما په لاسو کې دي. د یوې خور 1971 تاریخ پیدایش دی، د بلې خور 1980 تاریخ پیدایش دی او د بلې خور 1990 تاریخ پیدایش دی او په 3 واړو باندې هم یو شان مرض اټیک کړی دی. د دې سره چې کله خبرې وشوې د زردالله خان کاکا سره او د دغې یو خور سره زموږ خبرې وشوې نو هغې وی چې موږ د 15 کالو پورې بیخي ټیک ټاک یو، نارمل انسانانو په شان ژوند تېرو، خو چې کله د 15 او د 6 کالو شو نو په موږ باندې دا مرض اټیک وکړي او موږ په لاسو خپو باندې دقسې معذوره کینو، هېڅ د کار روزګار بیا نه یو. د زردالله خان کاکا د وینا مطابق چې زما 2 زامن هم صحیح دي، د دې مرض اټیک پې نشته دی، یو د الله وبخي وفات شوی دی او بل مشر چې دی نه هغه ژوندی دی، د دې مرض هېڅ قسم اټیک په هغه باندې نشته دی. زردالله خان کاکا وی چې زما 2 لونه واده شوي هم دي، په هغې هم دا مرض نشته دی او بالکل نارمل ژوند تېروي. ملګرو په یو داسې وطن کې مونږ پاتې کېږو، په یو داسې ځای کې مونږ پاتې کېږو، عمرونه د دې تاسو ته ما ووایي چې 1971 1980 1990 د دې عمرونه دي، خو دا هغه بدقسمته کور دی، دا هغه بدقسمته خاندان دی چې د نن تاریخه پورې دوی له هېڅوک هم نه دي راغلی چې یا دوی له ویلچیر ورکړي چې دوی پکې د یو ځای نه بل ځای ته مومنټ وکړي یا دوی سره بل څه لاس
اخلاص او ښېګړه وکړي. د زیدالله خان کاکا ویښته سپین شوي دي، د زیدالله خان کاکا د مزدورۍ نه وتې دي. زیدالله خان کاکا دومره نشي ګټلی چې ماښام د دې خپلو وړو او ورسره چې کومه کونډه غریبه پاتې ده د هغې د وړو سره لاس امداد وکړي او هغې له روزي پیدا کړي. زیدالله خان کاکا د کوره ځکه نشي وتی چې زیدالله خان کاکا ټوله ورځ همدا خویندې د یو راخلي هغې ځای کټې وړي، بله راخلي هغې کټې وړي او بله راخلي د هغې حاجات صرف پوره کړي. وکړئ تاسو سوچ چې څنګه به یو انسان 3 تنه په یک سر باندې د یو ځای نه بل ځای ته کي او داسې چې د هغې عمرونه هم سیوا شوي دي، د هغې په ناسته وزنونه هم سیوا شوي دي. نو زیدالله خان کاکا وایي چې زه دا هم نشم کوي، نو زه د دې لپاره کله خپل نسي ته آواز کومه چې راشه ما سره د یو خور د دې ځای نه هغې ځای ته که او دا بله را سره د دې ځای نه دې ځای ته که. تاسو سوچ وکړئ چې یو انسان په لاسو هم معذوره دی، هغه په خپو باندې هم معذوره دی، د هغه ذهن هم معذوره دی او هغه د یو ځای نه بل ځای ته کول څومره مشکل کار دی. او د هغې دپاره د روزۍ او د روټۍ بندوبست کول، د هغې دپاره د کپړې د پیزارو د نورو حاجتونو دپاره پیدا کول، د هغې نور ضرورتونه پوره کول دا څومره ګران کار دی. خو بدقسمتي دا ده چې د دې سره لا تر نن تاریخه پورې د دې کارډونه جوړ شوي دي چې صرف شناختی کارت دی او غټ غټ یې لیکل دي چې سپیشل پرسن، خو دې ته یو ویل چیر نه دی میلاو. د بلې کارت جوړ دی غټ غټ یې لیکل دي چې سپیشل پرسن، خو هېڅ ورته نه دی میلاو. د بل هم کارت جوړ دی او سپیشل پرسن یې لیکل دي خو هېڅ ورته هم نه دی میلاو. زموږ د سوشل ویلفیر د محکمې نه، د الخدمت فاونډیشن بونیر د تنظیم نه، ارګنایزیشن نه چې هغې یو ډېر ښه کار کوي په ټول بونیر کې، په ټول پاکستان کې او په دې ټوله صوبه کې هغې د داسې خلکو سره لاس او امداد کوي. نو زموږ هغې ته هم اپیل دی چې راشئ او د شیرګړ په کور کې، د شیرګړ په کلي کې هغه خلک دي د چا چې تاسو تلاش کوئ او د چا چې تاسو ګرځئ او د هغې سره مدد کوئ، نو دا زیدالله خان کاکا د هغې 100 درجې مستحق دی د دې سره لاس او امداد وکړي. یوه بله بدقسمتي درته ووایم چې دې ته نه د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام د طرفه څه کارډ میلاو دی چې دې د هغې نه د میاشتې یا د کال یا د شپږو میاشتو چې د 7,000 روپۍ ورته میلاو شي او د دې په ستونزو او د دې په کندو او د دې په کړمو کې لږ غوندې کمی راشي. یوه بله بدقسمتي درته ووایم چې صحت انصاف کارت د پاکستان تحریک انصاف د دې حکومت او د دې نه هغې تیر حکومت چې په صوبه کې د هغې حکومتو یو ډېره ښه انیشیټیو ده، د هغې یو زبردست اقدام دی. خو بدقسمتي دا ده چې هیڅ چا هم د زیدالله خان کاکا دروازه ونه ټکوله چې کاکا تا کره 3 ښځې دي او 3 واړه معذوره دي، ستا 3 لوڼه دي، یوه د کره کونډه هم ناسته ده، نه چې موږ دې له صحت انصاف کارډ ورکړو. نه زما د پاکستان تحریک انصاف او د موجوده حکومت ته، د محکمې صحت ضلع بونیر ته دا پرزور اپیل دی، ستاسو په وساطت ورته اپیل کوم چې د دې کاکا سره صحت انصاف کارډ دا وله لازمي ورکړئ، ځکه چې د ټولو نه مستحق ماته هم دې ښکاري. یو بله دغه دی چې دوی وایي چې په لښکرو NGOs ګرځي، راشي د شیرګړ کلي ته هم راشي، زموږ نه کته نګرۍ ته هم ځي، امازو کې هم کارونه کوي، خو زموږ دروازه هېڅ چا نه ډبولې چې تاسو سره څه دي او تاسو لاس امداد وکړو. وایي چې یو څو پیرې څه کسان راغلي دي، پټوان یې ایستلي دي او تللي دي، وړي دي چې موږ تاسو له دا وکړو، خو دا تر نن دمه هېڅ چا هم څه نه دی کړی. زما د حکومت پاکستان، د صوبایي حکومت نه، د محکمې صحت بونیر نه، د سوشل ویلفیر ډپارټمنټ نه، د مهیر حضراتو نه او د الخدمت فاونډیشن بونیر نه چې هغې د یتیمانانو، د کونډو، د بېوسه او د بېکسه خلکو سره لاس امداد کی. نو زما هغې ته هم اپیل دی چې تاسو راشئ او په شیرګړ کې یو داسې کور هم دی چې په هغې کې 3 زنانه دي، 3 واړه معذوره دي، د سپینګیري بوډا پلار دی، هغه هم بېوسه دی، بېکسه دی، له علاجه دی، هغه د دې علاج نشي کولی، دي چې هغه ډګر ته بي سپیشل ګاډۍ ولکي او په 2 کسه او په 3 کسه یې ګاډي ته خېږي، د هغه د دې وس هم نشته دی. نو زما تاسو ټولو مسلمانانو ته، تاسو ټولو وروڼو ته، کو مسافر یې، کو د دې وطن یې، کو د دې علاقې یې، کو د هر ځای یې، نو د زیدالله خان کاکا سره دومره لاس امداد وکړئ چې هغه کم از کم
د دې جوګه شي چې د خپلو بچو کې علاج نه کېږي نه چې د چای روټۍ ماښام له وس کېږي چې هغه وله راوړي او هغه وله کي ځکه چې کو دا دغسې بې کسه او بې وسه زموږ نه مړه شو نه د قیامت په هغه لویه ورځ به الله زموږ او ستاسو د ټولو د الله زموږ او ستاسو د ټولو نه تپوس کي لکه تر نن تاریخه پورې 50 کاله وشي حکومت زموږ لپاره هېڅ نه دي کړی زموږ لپاره حکومت څه امداد کولی شي هغه هر قسمه که پیسې یې که هسپتال یې په هر قسمه امداد حکومت موږ سره کولی شي موږ سره دي ستاسو دا بیماري څنګه ده په لاسو معذورې په خپو داسې ده چې لاس او خپو باندې موږ دواړه نه وزن اوچتول شو او نه ګرځېدی شو لکه نه خپل کار روزګار کول شو بس لکه ډېر زیات تکلیف دی موږ ته موږ په لاسو خپو کې خلک اوچتوي په لاسو کې خلک کټ ته خېجئ بیا خو سار راکوزئ او موږ سره د خدمت ته کولو څوک نشته لکه د خرچې مرچې ستاسو څه حساب دی الله پاک امداد کوي ماماګان راله سره کوي رور مې دی بیل دی رانه هغه امداد کوي بس رزق ورکوونکی الله پاک دی دغه یو ورور مو نه جي یو مړ دی هغه څنګه مړو هغه بار ملک ته تللی و بس هلته یې 5 میاشتې موږ ډېر په غریبۍ ایستی و د خپل د سهولت لپاره هلته پې بس اټیک پې وشو چې راغی نو په 21مه ورځ ملک یې مړ شو د هغې نه پس اوس د خرچې د والد صاحب هم چې دی نو دا بوډا دی نو دې زموږ د 75 کاله عمر دی بس لکه تاسو ته پته دی خو د مزدورۍ د کولو نه دی بس نو تاسو په خپله سوچ وکړئ دې نه مزدوري کولی شي ځکه چې عمر یې ضعیف دی هلته زموږ خدمت هم دی که نه خو دې مزدورۍ یې لاړ شي زموږ د خدمت څوک نشته او چا د سره لاس امداد کړلی صحت انصاف کارت درته میلاو دی یا بېنظیر انکم سپورټ پروګرام نه د پیسې میلاویږي یا محکمه سوشل ویلفیر تاسو سره لاس امداد کړی دی جی هېڅوک نشته نه موږ سره صحت کارت شته او نه موږ د بېنظیرې پیسې چا کړلې هېڅوک نشته تر نن تاریخه پورې موږ ته د معذورو په کارډ 1 روپۍ هم نه ده میلاو شوې او چې دی چې د غم خادی له لړ شي یا بل څه د هغې نو بیا تاسو څه کوئ بیا زموږ ګاونډ کې زما روندار ده کونډه ده هغه راځي او زما خور کلي کې واده ده هغه راځي بیا موږ خېږي خدمت ته لکي خدمت کوي او بیماري هم څنګه ده په لاس او په خپو په لاس او په خپو دواړه معذور ډاکټران وایي چې لکه زموږ ذهن کې نه راځي چې دا کوم مرض دی لکه د دې علاج موږ سره نشته لکه او نه زموږ دومره سمیش دی چې لکه اوس خو پوهه ډاکټران راوتي چې موږ لاړ شو لکه زموږ د خرچې څوک نشته د هسپتال پسې او دا مرض په تاسو باندې د څومره وخت نه یي چې لکه څومره عمر ته تاسو ورسئ نو دا مرض په تاسو باندې اټیک کي 2 کالو شي بس په موږ دا مرض اټیک وکړي بس نه په لاسو کار کول شو نه په خپو په 3 واړو باندې هم دغه 15 کالو په عمر کې اټیک شوی دی دا څنګه یو مرض دی دا 3 واړه زما لونه دي کاکا ستا نوم څه دی او د کوم ځای اوسېدونکی او زه د شیرګل اوسېدونکی ما نوم مې ظفرالله خان دی او دا 3 واړه خویندې چې ناستې دي نو دا ستاسو دي دا زما لونه دي او د دې څه بیماري ده د دې په بیمارۍ ډاکټران هم نه پوهېږي هېڅ نه پوهېږي خو موږ چې کوم دی د لاس خپو نه په ځای کې نه نیسو نو کټ ته یې خېږي دا د په لاس خپو نه نیسو نو ځمکو ته راکوځي نه په لاسو بیماري دي په خپو معذور په خپو په لاسو دواړو معذوره دي او مکمل څه دغه نشي کولی نه شي کولی نو ول حکومت څه ورکړي او علاج له کم ځای ته بوځي او څنګه یې بوځي ډګر ته بوځم بوکن ګاډي والا کو نو هغې څه وي ډګر والا څه دوايي ورکړه بس راځي چې نو د دې ښه کېدو دغه وایي موږ سره نشته کاکا دا دومره وخت د دې وشو چې دا د دې عمرونه اوس ښه ډېر دغه دي کارډونه چې مونږ وکاته نو 1971 1980 1990 د دې تاریخ پیدایشونه دي نو د دې دپاره د اوسه پورې تاسو له څوک راغلي دي څه لاس امداد یې سره کړلی سوشل ویلفیر والا یا الخدمت فاونډیشن والا یا نور داسې NGOs چې ګرځي تاسو سره څه لاس امداد کړی دی نه دلته موږ ته کور ته هېڅوک نه راغلی دی نه راغلی دی څه لاس امداد یې نه دی